بسم الله الرحمن الرحیم. 13 اگست باندې جوزاره تاسو ته پته دی چې سیر او تفریح سپاټ دی. هلته لرې نور ډسټرکټونه خلک راځي سیر او تفریح دپاره. نو 13 اگست باندې چې دی عبدالمصور نامي شخص ډسټرکټ کرک سره تعلق ساتي او سوفټیکیټډ غوندې فیملیز دي. نو هغه راغلي وو خپل زنانه او مستوراتو سره چکر ته جوزارې ته. جوزارې چشمجات کې هغه موجود وو، فیمیلز خپل بچو سره سیټ ته وو. نو دې دوران چې کوم د دوه ملزمان راغلو او هغو پیستول راوباسته په زنانهو باندې او هغو نه زبردستي دوی موبایل یې ورنه چې کوم نه واخیستې. او چونکې دا یو پوره منیری دی، هلته چې دی نور ډسټرکټونه خلک راځي جوزارې ته. نو دې واردات د وجې نه هغه علاقې کې خوف ویراس پیلو شو. زموږ ډي پي او صاحب په دې سختي سره نوټس واخیستو او دې کې موږ 392 لاندې اف آی آر لاج کړو پکې ده. او موږ ډي پي او ایس ډي پي او سټي امجد حسین خان په نگراني باندې یو ټیم تیار کړو. دې دوران چې کوم د ملزمان موږ ټریس آوټ کړو. دا دوه کسان دي ملزمان، یو وسیم عباس نوم دی چې سر ته تاسو لیدی شي، بل سید حسن. د دواړو تعلق چې دی جوزارې سره دی. دې والا بل ملګری چې دی هغه موږ د وقوع نه څو ورځې بعد اریسټ کړو، خو هغې نه ریکوري نه وه شوې چونکې چې ګروپ لیډر چې دی پرایم اکیوز چې دی د هغه وسیم عباس دی. نو دا وسیم عباس نن موږ اریسټ کړو. دې نه هغه واردات کې چې کوم موبایل زبردستي باندې مستوراتو نه اخیستې وي هغه هم په دې پلانټیشن باندې ریکور شوې او کوم پسټل چې دی د وقوع کې استعمال شو عام ورنه برآمد کړو. مزید تفتیش دپاره دا چې دی تفتیشي ټیم ته حواله کړی دی.